بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم. زما عزتمندو، الله جل شانه من او تاسو مسلمانان پیدا کړیو او دا کلمه راته نصیب کړله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دومره عظیمه لویه کلمه ده او یو پرې سړی وایي د عملنامې نه ګناه نوران شي، دا په ځای پکې نیکي ولیکلی شي. په دې کلمه کې یقین دا دی چې الله زموږ خالق دی بل خالق نشته، الله زموږ مالک دی بل مالک نشته، الله زموږ رازق دی بل رازق نشته. عزت ذلت کامیابی ناکامی چین سکون خوشحالي د دې الله په لاس کې دي، د هیڅ چا په لاس کې هیڅ هم نشته. او د حضور صلی الله علیه وسلم په مبارک طریقو کې زموږ دنیا هم کامیابي ده، آخرت هم کامیابي ده. چې موږ تاسو د الله په حکمونو او د نبی سلام په طریقو باندې خپله زندګي تیرو. زما عزتمندو، زه نن ستاسو سره یوه داسې وظیفه چې دی هغه شیر کومه چې هغه سحر د مانځه نه پسته او د ماښام د مانځه نه پسته. دا وظیفه چې موږ او تاسو کله وفیرې په سحر په مانځه پسې او د ماښام په مانځه پسې کوو، نو دومره فضیلتونه دي. یو فضیلت دا دی چې د سحر په مانځه پسې فورا سلام وګرځي د فرضو، او دا کلمات چې دي وفیرې یو انسان ووایي، مسلمان ووایي، ماښام پورې که دله مر راغی د جهنم اور په ده باندې حرام، او که ماښام یې ووایي وفیرې او د سحر د مانځه پورې یعنې سحر پورې په دې منځ کې دله مر راغی د جهنم اور په ده باندې حرام. نو زموږ او ستاسو چې دی یعنې دا زندګي چې کوم مختصر الله تعالی موږ سره راکړله، دا د اعمالو دپاره راکړله چې موږ او تاسو د مرګ نه مخکې د مرګ چې دی تیاری وکړو. ځکه مرګ چې دی اچانک راځي او قبر د عمل صندوق دی. په قبر کې به انسان سره هغه عمل کی کم چې د په دنیا کې عمل کړی ښه کړي، په قبر کې به د ښه میلاویږي، او که بدې کړي نو په قبر کې به ورسره یعنې بد عمل کیږي. نو موږ او تاسو چې دی یعنې کوشش کوو د ښه اعمالو، موږ او تاسو چې دی اعمال کوو. او د جهنم په باره کې به نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د جهنم د اور نه انسان نه ویستلی شي، د دنیا په اور کې واچولی شي، د دنیا په اور کې به وله خوب ورشي. د جهنم اور دومره چې دی سخت چې دی چیز دی. نو چې د جهنم د اور نه موږ په خپله بچو، زموږ کور والا بچي، زموږ محلې والا بچي، زموږ علاقې والا بچي، زموږ ملک والا بچي، تمام دنیا انسانان او خصوصا چې مسلمانان بچي، د هغې دپاره یعنې زه چې نن کوم وظیفه تاسو ته یم دا په خپله مې زده کوئ. او څومره خلک چې دا یعنې ویډیو وګوري او دا کلمه واوري، که چا یې زده کړي نو ډېره زیاته ښه ده، که چا نه یې زده کړي هغه یې زده کړي او نورو یعنې ټولو چې دی مسلمانانو ته یې د رسولو کوشش وکړي. ځکه موږ او الله تعالی د مسلمان د پیدې دپاره پیدا کړي، د انسان د پیدې رسولو لپاره پیدا کړي چې موږ او تاسو په خپله هم ښه کوو، نور ښو ته رابلو، په خپله بد نه کوو، نور د بدو نه منع کوو. نو زما عزتمندو، زما تاسو درخواست دی چې چاته دا یعنې خبره ورسي او کوشش وکړي چې دا نورو ټولو مسلمانانو ته ورسوئ. نو وایي د سهار هغه وظیفه دا ده، زه تاسو ته یم تاسو زده کوئ. د سحر مانځه د فرض سلام چې وګرځي نو وفیرې دا کلمات ویل والي: اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. دا وفیرې ویل والي. څومره چې دی مختصر یعنې وظیفه ده، مختصر وظیفه ده او پیدا ډېره زیاته ده. ځکه مرګ به موږ له یا د شپې راځي او یا موږ له چې د ورځې راځي. نو چې موږ او تاسو سحر مونځ کړی او سحر مانځه پسې دا کلمات موږ وفیرې ویلي او موږ له په دې منځ کې مر راغی، نو موږ او په تاسو باندې جهنم اور حرام. په دې باندې چې دی ډېر روایتونه دي او ډېر چې دی د دې فضیلتونه دي. او بیا موږ او تاسو چې دی ماښام په مانځه پسې فورا دا وویله او د شپې موږ له مر راغی، نو جهنم اور په موږ باندې حرام. نو څومره لویه فایده وشوه. نو ټولو ته درخواست دی د الله د رضا لپاره لږ په مسجد کې ایسارېږئ. مونځ چې کله د فرض مونځ وشي نو دا وظیفې پسې وایي. نور هم ډېرې زیاتې وظیفې دي، بیا زه ستاسو سره په نورو یعنې دغه کې چې دی شیر کومه د خیره. خو تاسو اوس چې دا مختصر یعنې وظیفه ده، دا د الله د رضا لپاره چې دی په خپله مې زده کوئ، عمل پرې وکئ او نورو ته د رسولو کوشش وکئ. ډېر وروڼه بایګان موږ اینو چې هغه د سحر مانځه پسې سلام وګرځوي نو فورا پاسي او روان شي. دغه شان د ماښام په مانځه پسې سلام وګرځوي فورا پاسي او روان شي. نو زه په خپله باندې ډېر زیات چې دی خفه شم. نو زما تاسو ټولو درخواست دی دا کلمه چې دی زده کوئ، عمل پرې وکئ او نورو ته د رسولو کوشش وکئ
موږ او تاسو د ژبې نه زموږ او تاسو د لاسو نه مسلمان ته خیر ورسي نو وی هغه کامل مومن نه دی چې داغه د ژبې نه او داغه د لاسونو نه بل مومن چې دی په حفاظت کې نه نو زموږ او تاسو چې څومره کوشش کوي چې موږ او تاسو چې مسلمانانو ته پیدا رسو او موږ او تاسو چې مسلمانانو ته نفع رسو په دې زموږ دنیا هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی ده. زه تاسو ته بیا د کلمات یو فیر وایم اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. دا سحر ما مانځه پسې وفیری او د ماښام په مانځه پسې وفیری. دا موږ تاسو وایو په 24 غنټو کې موږ او تاسو لمر راغې موږ او تاسو جانم د ورنه برې بیا موندو موږ او تاسو جانم د ورنه خلاصې مو بیا موندو. دا زموږ او سو به یقیني دا زموږ سو عقیده او زموږ سو په دې باندې بچ دی ایمانی په اعمال باندې زمونږ چې د دنیا هم کامیابی ده او د آخرت هم کامیابی ده په نیکو اعمالو او په بدو اعمالو زموږ دنیا هم ناکامي ده او د آخرت هم ناکامي ده چې موږ په خپل نیک عمل کوو او نور ته د نیک عمل رسولو کوشش کوو او د بدو نه په خپل بچ کیږو او نور د بدو نه بچو. الله دې ما او تاسو په دې باندې سیمل کول توفیق راکړي.